زه دا خبره کومه چې انشاءالله دوی خو له نواز شریف راوستو او ورسره چې دا ټولې پارټۍ دوباره بیا یو کي او په صحیح او صحیح وټنی او د صحیح الیکشني انشاءالله موږ بیا ترې داسې ګټو چې د دوی به په وړو کې مالګم نه هغه د پښتو خبره او زه دوی ته دا خبره کوم نواز شریف یې جې راوستو د دوی دا مطلب و چې د پاکستان عوام وده دي او الحمدلله زموږ لیډر عمران خان هغه دومره ریښ کړي دي چې زموږ بچې یا کم سړي زموږ په مزدور کار دي که هغه په بټو کې دي که هغه په پټو کې دي که هغه دیاړي مار دي هغه ټول چې دونه شعور دی هغوی کې چې اوس حکومت له دا چل نه ورځي چې یاره موږ به بدلی د الیکشن څنګه کوو او نه دوی له د داندلی چل ورځي ځکه چې دوی به داندلي در څو پورې کوي د هغه پورې به یې کوي چې لکه فرض کا 1000 2000 15,000 په یو حلقه کې 10,000 داسې هم نشي کېدی جي انشاءالله د دوی پیټۍ به بالکل خالي دا موږ د الله پاک سره واده کوو ځکه زموږ لیډر په حقه دی موږ پکې جیلونه تېر کړل زموږ ټول اوس هم چې کوم دی غټ مشران چې کوم دی هغه په جیلونو کې پراته دي موږ بیا هم جیل ته تیار یو خو عمران خان به ازادی انشاءالله سید عنایت الله زما نوم دی او دلته ورکړ کنوینشن دی خالد خان په مشرۍ کې د صدر فضل امین خان او د خالد خان په مشرۍ کې کنوینشن دی زموږ د پی ټی آی خدای خو دې د کور ورکړي دا خو د غل بچی دی د غل بچی راوستلی خدای دې تباه او برباد کړي تباه او برباد شي ته خو زموږ خیرخانه غرقه کړه حاجي خالد خان صدر فضل امین خان دا څه د 200 د 300 خبرې نشته دا خو به ټولې بکسې نه بلې نه ډکې وي دی که دا خو 300 وټونو به خبرې خو نه دي چې په 300 پوج به څه کوي اوس دغه به څه کوي دا زموږ پوج دی زموږ دغه دی موږ به هر یو شی موږ به د هر څه روکاوو خدای دې که چېرته ته ځان وژنو د خلکو خلاف نه شو درولی دا ټول عوام دي دا څه 300 500 کسان خو نه دي 90% اوټ انشاءالله چې زموږ د عمران خان دی دوی نواز شریف د بارمن نه راوستو د دې لپاره چې دا به مونږ وزیر اعظم کو خو انشاءالله چې دوی داندلي یو په دوه داندلي مو کې زموږ خان به راځي عمران خان زنده باد جی دوی نواز شریف راوستلو غل نواز شریف وزیر اعظم جوړی را باندې عمران خان په جیل کې اچولی دی وار مې ته موږ خواست کوو ادارې زموږ دي پولیس فورس هر یو زموږ دی موږ پښتون زموږ فورس ته ده موږ پښتانه د جلسې د جلوسونو نه منې کوي ډېر زیات یو ظلم موږ څه کوي دوی چې کوم حرکتونه کوي که نه په دې حرکتونو باندې د کنوینشن نشي ودرولی په بجندي پل کې پولیس ولاړ دي زموږ کسان نیسي په هغه کې ولاړ دي په دادو کلي کې کسان نیسي په تنګي کې ولاړ دي کسان نه راپرېږدي ته خو دې ته هسې وګوره دا کنوینشن دی که دا جلسه ده دا هولا صرف د خالد خان په حکم باندې راغلی که دوی دا خان یو 10 ورځو له راپرېښودو نو دوی ته بې پته ولګي چې دا ټول پاکستان ورپسې راوځي نواز شریف نه چې زرداري هم راولي نواز شریف هم راولي دا ټول راولي دا خلک اوس پوه شوی دی اوس په هغه سړي له اوټ ورکوي چې څوک د قوم خدمت کوي په دې خبرو باندې خو دا ټول خلک دوکه کوي که نه چې یهودي جنډ دی نو په دې اقوام متحده کې چې کوم تقریر هغه کړی په تاریخ کې چېرته یو لیډر کړی د اوسه پورې چې هغه په اقوام متحده کې د ټولې دنیا اورېدلی دی داسې تقریر به چېرته په تاریخ کې هم چا نه یې کړی لکه عمران خان چې کړی په خوله خو هر سړی وایي چې یهودي دی د سړي د کردار نه پته لګي د سړي د کردار نه پته چې یهودي جنټ وی نو هغه به ولې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه خو ستاسو د کیمرامین ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له رالی او زموږ د کوم ورکر کنونشن چې دی دا تاسو خلکو ته په میډیا راولئ نو زه تاسو ته دا یوه خبره کوم چې موږ ته په جندي پل کې پولیس ولاړ دي دلته دادو کلی ورته وایي په دې کې ولاړ دي په بوچي پل کې ولاړ دي دلته د زیم څه ولاړ دي که تاسو وګورئ موږ ته مۍ نوسي په خپل نوم دوی له درخواست ورکړی و دوی پرون دا اخري خبره وکړه چې دلته پول یو ده او موږ سره نفرې کمی دی د دې وجه تاسو له موږ له یونیورسي نه درکوو خو که تاسو ورشئ وګورئ نو په سوونو تعداد کې دلته پولیس راغلي دي او ولاړ دي موږ ته په روډونو ولاړ دي مندڼي نه چې راځي ولاړ دي په دادو کلي کې ولاړ دي په جندي پل کې ولاړ دي په تنګي بوچي پل کې ولاړ دي دلته په زیم کې ولاړ دي د هغې دپاره نفري شته خو زموږ دپاره چې کله د سیکورټي دپاره شي نو نفري نشته